شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تا اغا درد پیدا ہو دمرا عبادت کړو چې کم مقام ته ورسېدو د کوفې په جامع مسجد کې تقریر کړي چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام یو سړی را پاسې وی حضرت بیا وایل دی ورته وی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام پاک دی هغه ذات چې چا په یو شپه کې خپل محبوب اسمانونو ته بول اسړی ورته وی په یو شپه کې اسمانونو ته ویلې آو ودا زما عقل نه مني زما عقل دا نه مني چې په یو شپه کې اسمانونو ته عربونه میله مزل دی یو شپه کې څنګه لاړو بیا لیلن کې تنوین تقلیل د پاره د شپې په یو پړک کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وی چې ستا عقل نه مني وینه زما نه مني ول زوزه ز کور ته لاړو په غوسه خزي دغه کولا سرخه پیژنې سرخه دته وی چې په خوابه ده جولاګانو هغه کډای باندې کپڑے جوړولې نو هغه د پاره به خزو په سرخه باندې هغه دغه تارونه خې جوړ دته سرخه وي سرخه کولا خزه ورتل ته ډېر زر رااله ول بس بیا به د جمعات کې زمونځ نکم ولی وای چې پیغمبر په یو شپې په یو پړک کې اسمانونو ته تلو بیا په شپه کې واپس راغلی دا دومره لري مزل په یو شپه کې تلو راغله دا د چا عقل مني خزه ورتل چې عقل دې نه مني ورشه دا منګي والا لګي وبراوړه کور کې وبنيشت منګي واغستو سین غاړي تلاړو منګي راډک کو کې خو خیال یو کو چې ګرمي د لګولامبا جامې وېستې منګي د پاسه کېخوي او سین تکوشو چې کوشو سیند ولا ټیلا ورکړه چې ټیلا ورکړه هغه غاړه وګرځول چې هغه غاړه وګرځول بربند چې ګوري الته یو سړی دی چې میان نسی پسین کې هغه چې وکړه چې دا خو خزر وګرځي د سین نه د چې ځان ته ګوري خزر شوی دی و خو څه شي سړیو خو چې سین ټیلا ورکړه ولته وګرځي چې ګوري خزر اس میانې چې نیو هغه وی چې فوج دا خو زنانه دا او بور وګرځوله هغه زر خپل صادر واغستو په وی غړو پټه کړه صادر کې تاو کړه څه چل دی ویلي بس او بور وګرځول مز دې دام نه وی چې سړیو ما او خزر شم نو اوس بتا سوای چې سړی څنګه خزا شوی په ایمان وای چې دا د خپل زمانه دا ینګ دا نوجوان طبقه ته ګوره خو خالی د لوپټې ضرورت ته لګا لوپټا ور په سر کې کمپلیټ خزه ښکاری کنه ها کمپلیټ بیا دې چې سار ټیم کې وګوره او دفتر او تنظیم میک اپ کوي په خدای باور وکړه مالی دلی دي هلکا غوندي سرخیم په شونډو مګي او هلکا غوندي پاوډر مګي مالی دي او کني درته خیمه زه پټي خبرې ماما نه کوم سبا چې د چا شکی راشي دفتر ته ځان سره بوزم او درته خیم دا په خپل صادر به ولا شونډو مګم زه ته یریګم نه تو ګوره چې خړی بشي رنگ به تلاش او که زما صادر سور نشو جرم بدرک نو کرداری طور مونږ ټول خزي خیال امراغه بس اسه دا سليمان عليه السلام کیسه مې درته کړې و چې هغه دود ماده ورته ولې لیټ را لې یو مسلې تاسو چا کړو سوي چې خزي ډېری دي کسړي ډېر ویل مال چې خزي ډېری ویل تاسو څه پتا وې صاحب چې کم سړی د خزو منی عام خزا ده نو دې زمانہ کې د خزو منلو والا ډېر دي نو هم په خزو کې شمار کړ هغه زمانہ کې د سليمان عليه السلام اوس خوار سړی د خزي ټټو دي دا ګیرو والا نه دي تاسو ورشي د پبو میا سے زیارت ته دومره ګیره به پریش درینی میں لیشتی بئی او صاحب یو کوچنډې به پوګي بل به پترخ کی یو به ګوتی نه نیولې او دړدړای به ورپسې او میا صاحب له بیر روانه شیخ صاحب راشي شپارسی کې منجور ته وی چې لک خجا روپے هوا ډېر لوی بادي دی په خپو کې
کټه منجور ناس دی په زیارت کې سیوا پی جارو مو ای دمیم کی شیخان په دې قهر اخته دي میخان په دې قهر اخته دي سرمایدار په دې بل قهر اخته دي ټول ملک دې داسې نو دا تصور مګو چې سړی څنګه خزا شوا هغه مایګیر بوتلا کورتا خزي څنګه چل دی ول بس سین کې ملمبلو او بوټه لرا کړه راو غورځي د مزدا حل نشي ویلې چې زه سړی وم بیګاله مولا را وسته دیو همایګیر خیال کړي چې خزا مې اسیم نشته خدای تیار را کړه غوټي پی نکاح تړلې چې نکاح په تړلې ده 12 کال د مایګیر سره تیر کړ او په 12 کال کې هر کال به زوی کېدو 12 زامنی وش یو ورځ بیا خزو سره منګې په سر کړي چې راځي چې د سین غاړې تلاړي شو بم بم راوړو او بلامبو لګي نور خزیم دی ور سره دام دا بد دې خوار سیر شو چې لاړم بل جنس شو جامې وستې دی او بوته کوزه شوی دی ټوله خزه دام کوزه شوی دا چې کوزه شوی بیا سین ولا ټیلا ور کړی دا چې سین ټیلا ور کړی غلط چې د سین دی غاړه را ورځېدلې چې ګوریا منګم پروت ته د داغه جامې په پرتی دی او چې ځان ته ګوري سړی دی زره هغه جامې را واغستې وای غوستې استاد بوای چې دا څنګه چل دی عزیزانو دې ته وای کرامت کرامت د اولیاء او حق دی دا د قاعده او مساله ده او دا قاعده او مساله ده د شرع قاعده عبارت ته چې کرامت بعد الموت حق دی د مرګ نه وروسته هم د ولینا کرامت ثابت دي شي د مولانا روم کتاب د چا په لاس کې یو سړی ته تپوسو کو چې ای چیست فارسی کې وای پښتو کې ورته وای دا څه شی دی اردو کې ورته وای یہ کیا ہے انکو کې ورته وای ایکیوے عربی کې ورته وای ما هاذا انګریزي کې ورته وای واٹ از دس پس پدیم نه پويږي نو سین تزان ورځوي سین تزان لو کوي لو اسم یې کا خیری سترګو سترګو کې می کیږي داسې ورته وای ای چیست تلاش کې د سدي اسړی ورته وای ای مسنوی است مسنوی دا معنا ده چې دا اوریدل پکار دي دا څه شه دي اوریدل پکار دي اسړی ورته وای چې ای مسنوی نیست ای مشنوی است مشنوی د مسنوی په ځای هغه وای ای مشنوی است دا اوریدل نه دی پکار نو دا سړی ورته وای چې تو خو یک ذره ببین لکه خو یو ګوره د خدای بنده هغه به بیتی راکا چې ورکړه خو چې کولا وکړه دا شعر په مسنوی کې نشته دا کرامت د مولانا روم بعد الموت 900 کال د مولانا روم کنی ایسا گے ملعون تو عو میں کنی مسنوی مات مشنو میں کنی ایسا گے ملعون تو عو میں کنی اسپی ملعونہ تو ولی غپ غپ کے مسنوی یہ مات مشنو میں کنی زما مسنوی ته وای چې د دې اوریدل نه دی پکار دا شعر د مسنوی نو دا کرامت بعد الموت چې په مسنوی کې سړی تر اخکار شي زما په خبره پوهیږي عزیزانو سړی چوکته بیا سړی دی اجامه زر زر واغسته منګوټه را په سر کو او کور ته چراغ خزه مغه سي علاجي هغه سرخه کوي لګیا دا ورته دومره زر علي سین لتلې دومره زر علي دی ورته وي بیړه دی غر کشه د ما 12 زامنه مو شو ته چې زر علي لو ما وخت خزه سرخه کولا لا اخلاص کړم نو مغه ټیم جمعات لمن ډکړه چې ګوري مغه ټیم د شیخ عبد القادر جیلانی په منبر ولاړ دی او دا آیات وای چې سبحان الذي اسرا بعبده
لیلا من المسجد الحرام دا ورته د لری نه आवाज وکړو چې صدقت یا شیخ، صدقت یا شیخ، زما دې په خدای قسمی چې رښتیا وې. الله د سترګو پرب کې پیغمبر بوتلیم شي او راوستیم شي. دا ورته आवाज وکړو نږدې راشه چې منځ شو خلق لاړ ځان سره کېنولو چې کیسه څه ده. هغه ورته ما سره خدای سي چلو شو 12 کاله مې تیر شو لا مغه ټیم دی. وی الله هر څه کولې شي کني شي کولې؟ وی کولې شي. وی چې الله هر څه کولې شي. او مغل تناستو او د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په لاس بیعت کو او داغه مقبره سره جوختوس خخم دی. تاسو پوه شئ؟ نو عزیزانو معاملہ ټوله د خدای ده، ټوله د خدای ده. په دې ځمکه چې سکیږي خدای کوي. کم قوم چې ضمیر نه لرلو بے ضمیرو، کم قوم پړکی چې د الله د دین غم نو، کم قوم پزړه کې چې د خدای عشق او د جناب محمد رسول الله عشق د ابو هريره او د حضرت انس پشان نو، هغه قوم بم دغه سي خوارو زار ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. عزیزانو کوم باس چې تاسو په مخ کې را روان دي هغه دا دی چې د الله انعام شوه خلق کم خلق دی. الله چې د خپل انعام د پاره منتخب کړی دي دا کم خلق، د خپل مهربانو او الله کم خلق خپل منظور نظر کړی دي دا کم خلق. اگر چې نن دا جمعه دا سدا په دې پاکستان کې هر ورځ نوې انوار خيږي، نو دا نن جمعه په کې نوې انوار دا په ستمه بیاي او کساقل لرین زما په دې خبرو به پوي شي او زکاوت او سوچ لري. عزیزانو دا ملک داسې ملک دی چې مثال د خره د زوی دی. خره ته چا ویل مبارک شزوی دی وش، هغه ول خدای دې بیخه مباسور پس زما زوی کو شو مال به څه خیر په لاس راشي او خپل پیټه بوړي او خپل بوړم. نو پاغه تمام اوسه خره د زوی مثال دی. هر سړی چې پکینی خپل پیټه وړي او خپل بوړي، نه به گاڑی والا د گاڑی نه خلاص شي، نه بریړې والا د ریړې نه خلاص شي، نه به چابړي والا د چابړي نه خلاص شي، نه به بیروزګار ته روزګار ملو شي. په آرام کې نه م په خوشاله گئی او م په خپکه گئی. خدای چې سکه هغه ډیر خکې. دا فیصله په دې ملک د ملک او د زمکو فیصله نه وي، دا د اسمان فیصله. په اسمان کې فیصله دا وشي چې تاسو ته یو خبر وکم. حدیث کې راځي چې د الله کم سړی خوښ نو د خپل خدای ټول ملائکه راوغواړي چې دا پلانې سړی مام خوښ کو تاسو هم خوښ کړئ. ملائک ټول آمنا وصدقنا کی چې یا الله زمونږم خوښ. بیا د اسمانونو ملائکو ته وایي چې د زمکو ملائکو تم وایي او د خلقو په زړه کې هم دا القاء کوي چې دا سړی خدای هم خوښ کړی دی او تاسو هم خوښ. او دغه اعلان د خدای صرف پدې کېږي چې د کوم خلقو خدای سره لگاو تعلق. زمون خدای سره لگاو تعلق نشتا، دنیا سره هم لگاو تعلق ته. ضمیر فروش، ایمان فروش، بے دینه، بے ایمانه، بے حیا، بے غیرته، دا زمون د ملک مشن دی. نو دا خبرې په بلا ولې او په دغه تمام مو سي بس الله چې سکه به دغه عقیده ولري. چاغه یو عاشق ناستونو سحر ټیمو نره غوندې باد پر راغی. نو دې باد ته وایي چې سبب کوچه جانا گر ہمی گزری، سبب کوچه جانا گر ہمی گزری، اذا لقیت حبیبی فقل له خبری. او د سحر بادا که زما د یار په کوڅه کې تیرې دی او ودی لیدو نو لږ زما حال ورته وایا او بیا ورته وایا
چتراچی سود کے مرا بہجر میں سوزی تراچی سود کے مرا بہجر میں سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری سپلاس دردی چې ما په خپل جدای کې سوځه او کته زما په جدای او سوځولو خوشاله نو استاد لاسه پسې سوځې دوزه خوشاله نو معاملہ ټوله د خدای ده مونږ سره چې ارڅ کوي خدای کوي او مونږ کې زیاده یو ټکه مې درته وړاندې کړو چې تاسو پښتو په دې مثالونو ډېر خپوي کخرا 2 کروڑ ټوپونه وਹੀ چې ما استا واده کوي واده بشي خرا خو پیژنې کنه ها خرا 2 کروڑ ټوپونه وਹੀ چې ما استا واده کوي واده بشي ودیږي بچاتا چاته به ودی نو خرا قوم استا نه ودیږي خرا قوم بم خرته ودی یو بزی بل برازی بل بزی ارڅ چی خو خر بئی نو خره وای بیا خرو ته واده شوي که خیر مبارکم شه دغه څه فیصله بدر باز په دې زړه کې بغشي الله درنه نباس غش یو سوره غم بده پزړه کې لا جوړ نه چې بل سوره بدر کې وشي بل سوره بده او زخم به جوړ نه چې بل سوره بدر کې وشي بل بلا جوړ نه چې بل بدر کې وشي دا بدر سره چې سو پورې تاسو بنده پرې خېنی او خدای مسره کړي نه بنده پرېږي او خدای سره کې ته تماشا کوه د ارڅ بتا پسې منډي وای بیا مونږ خدای پرې خېده بنده مسره کړي بنده پسې منډي وو او کارم نکی الله له چې منډي وې قران کې یو قصه راځي وإلى عاد اخاهم صالحا د صالح علیہ السلام قوم راغه او صالح علیہ السلام ته ویلي چې دا په دې میدان کې یو کانه پروت دی ډېر عظیم کانه دی مونږ بستا پیغمبري الا ومنو چې دا کانه مات شي او دین یو اوخه راوځي اوخه او هغه اوخه سلويخ غزه وګدای او دیش غزه لوړی او دومره پوي کوي ویلا سمود اخاهم صالحا چې ټول سمود قوم ته کافی کی صالح علیہ السلام وی چې دا خو زما واس کې نه دي الله ورته فکر مکو ورشو دې کانی ته په ګوته اشاره وکړه کانه به مات شي او خبره روز ورش قوم ته ورځي بچراغه په ګوته کانی ته اشاره وکړه کانه دوه ټوکړې شو او خاطر اوته سلويخ غزا وګدا او دیرش غزا لوړا او پټی کې لنګ شو او دومره پای به کول چې ټول سمود قوم ته به کافی کېده یا الله په دې کانی کې اوخه الله ورته وی چې اے صالحا سلور زره او شپېته کاله وشو چې په دې کانی کې دا اوخه ما پیدا کړې او سلور زره او شپېته کاله کانی کې دنه اوخه تاروټای چاور لګلا او غیا چاور لګلا او خوراک چاور لګلا ته پوښ نن په خوراک پسې مونږ ګورې لیونی مولانا روم لیکلی دي چې بادشاہ په ښکار وته نو شروان بادشاہ په ښکار وته چې ښکار یو کو نو هغه واخې ورته کړي وزیران ور سره وخړې چې خړې نو هغه یو کارګر راغی او د دې بادشاہ د مخې نه روټه او تختول بادشاہ وی چې کارګر څنګه دا جرأت وکړي چې د بادشاہ د مخې نه روټه او تختول پاسور شو ور پسې ور منډه اوس کارغه په هوا روان دی او بادشاہ ور پسې اعلان دی روان دی او غرن هغه غاړه واوړې د وزیرانم ور پسې چې واوړې دو چې ګوري الته د غرن هغه غاړه یو سړی دی د لاسونه شاته او پیدا سي کندل په خپل صادر او پټکی تړلې داسې پډاډه پروت د کارغه روټه یوړه هغه سړی له پخلا کې ورک چې ورکړه چې دا بادشاہ ورورسې دا سړی ته وی چې دا سکی صدا هغه ول ستا پوس کې سوداګروم په دلار روانو ما غلونو شو کولم او په خپل صادر او پټکی وتړل مغیرانه لاړو بزې پروت سوکرازیم نه په دلار چې پرامي نيزي ول څومره مو دا وشو ول 2 میاشتې وش دروټه او دو بوس چل کې ول چې کله نغلو تړلې مو غیرانه تللی دي
دا کارغه ټیم په ټیم راځي او بم راوړي په خوله کې راکوي او روټۍ هم راوړي په خوله کې راکوي. مولانا روم وی اسبب ها بگذرو تقوی طلب اسبب ها بگذرو تقوی طلب تا خدا روزی رساند بے سبب اسبب ها بگذرو تقوی طلب تا خدا روزی رساند بے سبب ہیلے لٹول پریدا تقوی کا خدای سره جوړاو کا د خدای نیک بندگانو ته نږدې شاغي سره جوړاو کا نو چاغي سره د رابطه پیدا شوا نو تا خدا روزی رساند بے سبب خبر بم نه اور اٹھائے بتا پسې را منډي وي خبر نن روټای د پاره د ملک سال جوړ کړي د قوم سال جوړ کړي روټای خبره ده کنه نور څه خو نشته نه دین شته نه مذهب شته روټای دا او کورسای دا او اقتدار دی اوسره اوس په نواز شریف سره کفر فتوا خو نه لګیدلې چې کافر شوی او غلام اسحاق لړا کړو ما غلام اسحاق څه شه ده ما وی چې په دې قبر کې یو خامار وی داغه په دې سر یو وړو کې لړمې د دې نو کومره هغه خامار په دې سر هغه لړم ګرځي خامار ته وای چې کده کړه کو نو ټک در کوم ایرا کوم بس خامار د یاره غلې پروتي رپ نه وای لړم دومره غوندي او دومره لوی خامار چپ کړي نو دا هغه لړم دی چې د ملک په سر ناست او چې ټک څوک کی د غرور خبره د دې شپاو کا چې میرا منتخب حکومت کوئی نہیں توڑ سکتا ہے کوئی نہیں توڑ سکتا چې ډک شو د شپې ډک در کو سار دینه حکومت او نتوي او کنو بټو تقریر کو چې مای میجارټي یہ کرسی بڑی مضبوط ہے یو سړی پیراغه چې سترګم د غریب یو په یو طرف او بل په بل طرف کم خیال کړی د ضیاءالحق صاحب خسړی او سترګې کګي هغه پیراغه دا سړی چې ولا ورکو چې میجارټي ملاړو لوري رااله لوري ویل وا ما بسو کو خوځي هم دا نری لړم چې پیو ډچې ولا ورکو ټیک شو میړې ولا راونی و چې قانون د لاس کې واغستو پلانې دفع 25 کروڑه دفعې د بے نظیری په میړه جوړې کړې وي هغه پرون پاک پدریز من صابون وینځلې شو سور مولای ته جوړ شو وزیر شو کنه پاک دستا د ملک قانون دی اټولې دفعې ختم شي بس د چې څومره الزامات په اف آی آرونه په چاک شي هغه ټول ختم شو پاک دستا د ملک قانون دی قانون د پاره به سبا الیکشن کې تاسو ځانونه بیا وګورئ بیا ستاسو ایمان ما ته معلوم دی پرون را چاته پوسو کوي دا مليان بچ کوي تاسو مرګري کېږي ور سره کنه مال شلزل مليانو سکار دی خر ورته پکټ کې سملاو سپین صادر په واچو موږ د خرم جنازه کو چې بازمیر قوم ور سره مرګريو بازمیر قوم چې ځان ته څوي زه خو به زمير او ما مله پکې چا کړې بازمیر قوم خپل ضمیر پرې خو زیتان مخ کې پرېدم یو سړی ماته وی ته کشمیر ته تله مال نه ول ته څنګه مولای چې کشمیر ته نه تله مال ته تله ول نه زم نه تله مال د دله قوم امام چرته غیرتی کې دیش ول نه نشي کېده مال خو به غیرت شي څنګه ته داسې زم کنه چې ته نه تله زم نه تله داستا سو ایمان دی تاسو به وګورئ پښنو چایو پتورو چایو خپل خزر او باسي او پولینګ سټیشنونو ته بوزي کنه بوزي ها
او د دې ملک یو خزه دیرش مرونه نه کوي کنه کوي هر پولینګ سټیشن باندې ګرځي او ورته وی چې زما پلانې میړه دی بیا بل پولینګ سټیشن له بودی چې زما پلانې میړه دی بیا یعنی زما کور ته چې راځي نو زمون خزو شپېته میړونه کړي کوي کنه کوي سبب بیا وګوري په تور او پښنو چایو د دې قوم ګډې د په سره کو ګوري تور او شنه په اوس کا الیکشن کې درته ګډيږي او خټ کېدلې اوریجه په خوراوا واده کې درته ګډيږي ګډيږي کنه اوریجه در باندې خروم او ټرک درته ودروم او بیا لا چې ډولکی والام در سره کینوم واه واه تونه لت پداسې ملک تونه لت پداسې قوم اوریجه دی خو کور دی وران شخو زاور کېږي کنه کور ته ځکه نه څه ډولای کې زهر اخري کور دی وران او روټای درکاره نه چې بس چټ درغلې نو بیا اخلاصي سه به اوریجه ته سوکټینګې دی چې د مشکرونه یې چا ډولکی ته بغړې دو نو ګډېږي سره اوریجه دی خو به زاور کېږي نو ټرک ته وخیږي چاله جانی دی او بیا په موټر لا څه شی جوړ کړي هغه شعر سره لاس کې نشته چړې مې په یخشي په دې ملک هغه پاور مې لاس کې نشته بیا دا غریب نن د غریبو حال ګوره غریبان لګیا سو شو خو شو بد شو پلانې شو ډینګړې شو لکه ته څه کې خوار شي د خرې بچیا خرې بچیا په آرام کې نه ته خو د خرې زوی خو خپل پیټې بوړي خپل بوړي تا څه فایده را رسي نو لک سوچ کوي خدای ته وګورئ بدبخت قومه خدای ته راجع شي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي یو نری غوندې درد دی چې د خدای متعلق پیدا کړي والله العظیم چې دار سبا درته غپ ښکاری او ټوکې بخکاری او مخول بخکاری دا غزاد درد چې در تړکه پیدا شي دار سبا درته غپ